خپل په مختلف فیلډونو کې کار کوي، د پښتنو خدمت کوي، کغه شاعران دي، کغه ادیبان دي، کغه پوهان دي، کغه سندرغاړي دي، کغه لوبغاړي دي. نو په دغه سلسله کې را سره نن هم د پښتو ژبې یو ځلانده ستوری په دې پروګرام کې موجود دی. خو دا زما لپاره دومره د اعزاز خبره ده، دومره د ریسپیکټ خبره ده چې د هغوی مخکې ما خبرې کول نه راځي. او که موږ وګورو که هغوی صحافت شعبه ده، که هغوی د استادۍ شعبه ده، که دغه شان ده کې هغوی شاعري کوي، نو په هرې شعبه کې د هغوی یو ځانګړی مقام دی، په هرې شعبه کې د هغوی یو نوم دی. او د هغوی نه موږ زده کړې کوو، که هغه اف ام دی، که هغه نور څه دي، د هغوی نه موږ ډېر زیات زده کړه کوو. زما مراد فاروق انجم صاحب دی چې کوم صحافي هم دی، کوم پروفیسر هم دی، کوم شاعر هم دی. نن سره هغوی پروګرام کې مېلمه دي، هغوی سره به د هغوی ژوند، د هغوی فن، د هغوی شخصیت په متعلق باندې په دې پروګرام کې خبرې کوو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام شیراز، ډېره مننه ستاسو د مینې او احترام. د باسین صاحب یو شعر ماته رايادېږي، وایي ما له بیتو له مینه راکه اشنا، ما له بیتو له مینه راکه اشنا، او زما په لږه مینه کار نه کوي. واجبه. نو زه ستاسو د دې بې کچه او بیتو له مینې چې تاسو ما باندې کوم راپرځو کړې ده چې نن زه مېلمه کړم، ډېر شکرګزار یم. په ما یې زړه زله احسان دی چې جانان ټول کلی پرېږدي ما له راځي نه. ستاسو یو جهان مننه چې موږ له مو خپل د مصروفیاتو نه وخت راکړو. بالکل وخت په ځای کوم نه نجم چې دا ته ووایي چې کله پیدا شوي یې، تعلق په کوم ځای سره دی، او بیا چې کوم تعلیم دی بنیادي هغه مو چاته حاصل کړی دی؟ شیراز په بنیادي توګه زه د صوابۍ اوسېدونکی یم، هغه زما د پیدایښت ځای دی. او بیا ما خپل ابتدایي تعلیم هم د 10م د ګورنمنټ های سکول صوابۍ نه کړی دی. هغې نه پس زه پېښور ته لاړم، اول ته د ګورنمنټ اف ټیکنالوجي نه ما چې کوم دی نو په سیول انجینري کې ډپلومه وکړه. د ډپلومې نه پس ما بي ټیک آنر وکړو، او دغه سلسله چې کومه وه زما د مخکې تګ یو شوق و، ادب سره هم زما مینه وه. نو بیا هغې نه پس ما د پېښور یونیورسټۍ نه په پښتو کې او په اردو کې دواړو ژبو کې ماسټر وکړم. په دې نه پس بیا چې کوم دی نو زه په کال 2005 کې 5-6 کې زه رالم اسلام آباد ته، په ناول کې نیشنل یونیورسټي اف ماډرن لینګویجز کې. هلته زما د کوم د جاب سلسله ده هغه روانه شوه ایز ا لیکچرر، یو پښتو د لیکچرر په توګه ما د خپل ژوند عملي آغاز وکړ. خو دې سره سره زما چې کوم هغه تعلیمي سلسله وه هغه هم مخ پر وړاندې بوتله. او د علامه اقبال اوپن یونیورسټۍ نه ما په پاکستاني ژبو کې ام فل وکړ. او د هغې نه پس زه بیا پېښور یونیورسټۍ کې ما پي ایچ ډي کې ایډمیشن وکړه، او پي ایچ ډي چې کوم ده هغه زما د پېښور یونیورسټۍ نه. ماشاءالله دومره غټ سفر، دومره کامیاب سفر، کوم څه تعلیمي بیک ګراوند دی، ماشاءالله ډېر ښه بیک ګراوند مو دی. دا ته په دغه سفر کې ظاهره خبر ده چې انسان ته ډېر زیات مشکلات راځي. تاسو ته کومې ستونزې راغلي دي؟ ظاهره خبره ده پاکستان کې خو به موږ ووایو چې لکه د بنده خو یو څنګه چې بهر ملکونو کې د ماشوم هغه توجه ته ګوري، بیا د هغې یو لاین منتخب کېږي. خو پاکستان کې زموږ په اتفاقي توګه موږ یو لاین ته ځو. د دقسې صرف ما سره نه بلکې ټولو چې کوم مثلا زموږ وګړي دي د ملک، نو هغوی سره هم د ناڅاپي پیښې زما خیال رامنځته کېږي. نو زما خو چونکې هغه انجینرینګ طرف ته شوق و، بیا لکه د ادب سره خو زما مینه چې کوم ده نو هغه لکه زما په هغه سوی د خمبیره کې هغه غلې شوې ده، په خاوره کې هغه غلې شوې ده. نو بیا چې ما ته لکه د خپله انجینرینګ سایډ نه زه راوړېدم، نو د ادب او د ژبې طرف ته زه رالم. نو دا لکه زما دپاره یو ډېره لویه کامیابي وه، ډېره لویه د خوشحالۍ خبره وه. خو په دغه دوران کې چې لکه زما دا چې تعلیمي سفر و، نو هغه خو ما د شوق د خاطره مخ پر وړاندې بوځو. ډېر خلک داسې چې هغوی لکه د خپل سفر د دنیا په منځ کې د کړکېچنو حالاتو پرېږدي، نو زه هم دغسې ډېرو حالاتو څخه مخامخ شوم، لکه هغه مایوسۍ ښکارون شي ځکه چې بنده یو فیلډ ځان وټاکي، بیا هغې کې مخ پر وړاندې ځي، او بیا لکه هغې کې دومره زر هغه مثلا هغه
کامیابي ترلاسه نه شي نو د یو مایوسۍ کیفیت پیدا کېږي خو دغه مایوسو باوجود پاکستان کې تاسو ته پته ده چې لکه د روزګار مسلې هم دي خو ما خپل همت نه بایل او زه مخ پر باندې روان وم او زما لکه دغه همت د الله تعالی یو مهرباني وه چې زه یو مقام ته ورسولم او لکه نن که زه تاسو سره ناست یم یا زه په یونیورسټۍ کې زه خپل جاب کوم نو زه به وایم چې دا د الله تعالی یو لویه مهرباني وه بیا زما د همت هم چې کوم ماله مشرانو زما چې کوم تربیت کړو یا زما ملګري وو هغوی ماله کوم ډاډ راکړو نو د هغې حوصلې چې کوم زه تر دې ځایه او چونکې تاسو په پښتو ټي وي چینل خیبر کې هم کار کړی دی او هم ډېر غټ ایکسپیرینس تاسو هلته کې حاصل کړی دی نو دا ته ووایي چې دا څنګه تاسو خبره وکړه چې موږ زموږ چې څومره هم وګړي دي هغوی حاصلېدو باندې چې کوم دی یو فیلډ نه بل فیلډ ته لاړ شي تاسو دغه خیبر نیوز ته څنګه لاړئ بیا دغه څنګه ایکسپیرینس په دې باندې رانه واچوئ سراج د میډیا د راتګ چې کومه خبره ده نو زه ریډیو پاکستان پېښور سره د هغه وخت نه لکه زما تړونو چې کله زه د لسم جماعت طالب علم وم نو هغه وخت کې دا د کال 1995 خبره ده چې هغه وخت به زه هلته یو پروګرام به کېده د سلمې کل نو هغې کې ما د ځوانانو دپاره چې کوم نظمونه لیکل هغه به ما ویل دې سره سره یو مزدور کار پروګرام به کېده دغه شان ما د مزدور کار سوله چې دي زموږ مزدورانونه د هغې د حوصلې ډاډګیرنې لپاره ما خپله خدمات ترسره کول او نظمونه مې لیکل او دقسې د ریډیو پاکستان پېښور د روانو چارو چې کومه خپرونې به وي هغې کې به ما حصه اخیسته یا لکه شاعري به ما کوله دقسې نو بیا لکه ډېر کلامونه زما ریډیو پاکستان چې کوم ځای ریکارډ کړ دا هم زما دپاره یو لوی اعزاز و چې په هغه وخت کې زما لکه دا کلام ریډیو هغه ټیم لکه نیوډیس کې چې کوم ډېر په پیک باندې اورېدونکي زیات و بیا د ریډیو پاکستان زه پی ټي وي پېښور ته لاړم او پی ټي وي پېښور کې هغه ټایم د پروګرام کېده د ماشومانو لپاره نجیبه فیض به کو دا چې کوم دی نو مختلف دغه سیګمنټ و نو هغې کې زما چې کوم سیګمنټ و نو ما به د ماشومانو لپاره په هغې کې نظمونه ویل بیا باسین یو پروګرام و یو سټیج شو په هغې کې ما مذهبي نظمونه به وي او دې سره سره ما په ډرامو کې واړه واړه د خپل شوق د خاطره به داسې کردارونه کول دا یو سلسله روانه وه کوم مشهور کردار مو کړی دی تاسو ته اوسه پورې یاد وي کومه ډرامه داسې مختلف دا رومانوي چې کوم داستانونه وو په هغې کې د شیر علم میمونه یو مختلف دا چې کوم واړه واړه چې کوم زموږ دا سټوري دي لوک داستانونه دي سردار بادشاه صاحب یو ډېر لوی نوم و ورسره زموږ صاحب یو ډېر لوی فنکار و فیض علي خان او دقسې شهنشاه جاوید بابر صاحب دا ټولو سره بس هغه ناسته پاسته زما وه او زده کړه مې ډېره کړې ده لکه دغه ماحول نه بیا شیراز زه چې کله بیا پېښور دغه ته رالم اسلام آباد ته زه رالم نو هغه مثلا شوق و په ځواني به یو د مخکې تګ یو شوق و نو زه هغې نه پس بیا زه خیبر سره ما کار شروع کړ سکرپټ رایټر وم په دقسې مختلف پروګرامونه به مې کول نو څه وخت هغې سره وم بیا په کال 2009 کې بیا زه ریډیو پاکستان خبر ته رالم سوري د اسلام آباد ته رالم او دلته ایز ا نیوز ریډر یعنې خبرونه ویونکي په توګه مې خپل خدمات پیل کړل او هغې سره سره به بیا دلته کرنټ افیرز یعنې روانو چارو چې کوم پروګرامونه نو په هغې کې ما به خپله شوق برابر او خپله پروګرامونه به مې کولو نو بیا هغې نه پس دلته زموږ د بهرنیو چارو څانګه ده نو دلته زه بیا رالم او دغه شان د مثلا د کمپیرینګ او دقسې د خبرونه ویونکي یو سلسله لا تر اوسه لکه روانه ده
دا ته په کانسل تاسو کوم بچپن او هغه څنګه تیر شو بچپن کې څنګه شرارتي ټایپ وای کنه معصوم ټایپ وای یا بیا تاسو وایي چې ماشومان لپاره هم ډېر څه شاعري کړې ده نو دغه شاعر څنګه راغلی شیراز خان که زه د خپل لکه وړوکوالي خبره وکړم نو زما زیاتره لکه شوق چې و نو هغه د لوبو طرف ته زیات او په سکول کې مې لکه کرکټ ګیم کړی دی سکول په ټیم کې بیا د کلي په سطحه ضلعې په سطحه زمونږ چې کوم مثلا هغه ټیمونه نو تر لرې لرې چې کوم نو هغه د لیونتوب تر حته لکه کرکټ د یو شوق نو زما لکه هغه ماشوموالې لکه د کرکټ په جنون کې تېر شوی دی او بل شوق مې دا مثلا کتابونه کتل بوک ریډینګ شو نو دکه دوه شوق او بل چې لکه ماشومې بیا لکه ماشومانو سره ناسته پاسته لکه چې ملګرو سره شرارتونه یو ژوند نه مزه اخیستل سیرونه تلل او کرکټ د جنون تر حده زما شوق نو دکه شوق کې لکه زما څه دی لکه هغه ماشوموالي بیا ځواني تر دې دمه چې کوم نو اوس خو هغه شوق د لیونتوب هغه ګیمونو سره نشته اوس صرف تر کتو ته تاسو د ژوند د مزو خبرو وکړه باید چې په دې عمر کې هم د ژوند د مزې اخیستل پکار وي او سراج صاحب وایي چې ستا د نازونو وداګانو لوګی ستا د نری نری خندا به وشم د ژوند نه ځکه مزې اخلم چې زه شوتل نه یم چې بیا به وشم یو غزل که مونږ ته خپل وړاندې کړو نو دلته تبرک شو بیا انشاء الله خبرې کوو شیراز خان کلامونه خو بلاشه کلامونه دي شاعري کوي او خپل د خوښي چې کوم تاسو ډېر خوږی غوڼ ته پیش کړ کلامونه کله چې یو شي سیوا شي کنه چې بیا کې سره چای څه کوي چې انتخاب پرې څنګه کوم شي د رحمان بابا خبره چې په غزل کې خو بیت ته انتخاب وي رحمان هم غزل انتخاب واه کلامونه واقعي چې هر چا خپل ګراني بالکل سر خو څو شعرونه به سره شریکوم ارشاد وی خدای اختکل چا په جنگ پښتانه خدای اختکل چا په جنگ پښتانه هر ځای په وینو دي د رنګ پښتانه او بیا یې د وخت په تاتره وتړل بیا یې د وخت په تاتره وتړل بیا غورځوي څوک لنډم پښتانه او چا د بارودو په لمبو سیزل چا د بارودو په لمبو سیزل هغه مخونه شوق څنګه پښتانه او وېستل چا کډه اثر لکوره وېستل چا کډه په سر لکوره چا کړل ژوند باندې ژوند تم پښتانه ډېر ښه چې ډېر زبردست دا ته ووایې فاروق انجم صاحب چې شاعري تاسو زیاتره په کوم څیز باندې کړې ده ایا ستاسو په شاعرۍ کې رومانیت سیوا دی که ستاسو شاعرۍ کې انقلابي شاعري ده که څنګه شیراز خان که تر څو پورې د خپل شن د فن یا د هغې د مثلا اړخونو تعلق دی نو ما په مختلفو موضوعاتو لیکل کړي دي مزاحیه لیکل مې کړي دي دا که د ماشومانو لپاره مې ډېر موضوعونه لیکلي دي د مزدورانو لپاره مې لیکلي دي خو زما لکه چې کوم عنصر پکې زیات غالب دی نو هغه روماني طرف زیات دی نو دکه او بیا غزل مې ډېر لیکلی دی دې سره سره ما نثر هم لیکلی دی او زما د یو کتاب چې کوم دی د پښتو شاعرۍ باندې طریق پسند تحریک اثرات نو دا هم چاپ دی ورسره مې اوس یو بل کتاب دی د رحمان بابا یو شاعرۍ لساني او اسلوبي او جایزه مې اخیستې ده هغه هم کتاب نثر کې دی هغه هم چاپ لپاره تیار دی نو نظم مې لیکلی دی ورسره زما لکه د تحقیق په لور هم رجحان زیات دی او دکه د نثر لکه تفصیل سیما ذکر وکړو کتابونو نو ورسره دې سره زما لکه مختلف مجلې دي پنځه مجلې نو زما تر اوسه پورې تقریبا 50 ریسرچ آرټیکل چاپ شوي دي نو شاعرۍ سره زما لکه د نثر طرف ته هم رجحان لکه چونکې زما اوس
تعلق د تحقیق او د ادب او د ژبې سره دی. نو شاعري خو لکه ظاهره خبره ده یو خوند رنګ لري، خو دې سره سره زموږ د شاعرۍ چې زما خیال دی د خلکو رجحان زیات دی، خو نثر طرف ته پښتو کې لږ کم دی او ښه لیکوال شته، ښه ملګري داسې ادیبان چې دغه دي چې هغوی کار کوي. نو زما هم دا خیال دی چې زموږ په خپله برخه کې انجم صاحب ډېر زیات خوشحاله شوم او یقیني خبره ده چې د تېر یو کال نه په تاسو سره یو ځای ناسته پاسته کوم، تاسو سره یو ځای پروګرامونه کوم، خو ما ته دا پته نه وه تاسو کتاب هم چاپ شوی دی، یا ما ته دا پته نه وه تاسو چې کوم دی 50 جلدونه هم چاپ شوي دي. یقیني خبره ده زموږ لپاره ډېره فخر خبره ده. که یو بل غزل زموږ اورېدونکو ته وړاندې کړئ، هغې نه پس غزل باندې هم خبرې وکړو، تاسو سره د زندګۍ خبرې وکړو. سیرال بالکل غزل تاسو سره زه شریکوم. یو رومانوي زما خیال دی نصیحت خبرې ډېرې رومانیت پکار دی جي او ستا چې څنګه خبره وکړه چې مینه مستي ژوند او ښکلا دا هم د ژوند یو ظاهره خبره ده چې حصه ده جي بالکل حصه ده، یو جز دی. نو غزل لومړی شعر دی، وایي د جهانان ګل مخ ته کتل غواړم، د جهانان ګل مخ ته کتل غواړم او لکه شبنم پرې ورېدل غواړم او ستا د غرور د غره پرېوتمه، ستا د غرور د غره پرېوتمه او ځکه ټوټې زړه ټولول غواړم او یو څو ګلونه د حیا او وفا، یو څو ګلونه د حیا او وفا په سپور زلفو د کمبل غواړم او چې ټول زخمونه پرې د زړه اوده شي، چې ټول زخمونه پرې د زړه اوده شي داسې نشه نشه خندل غواړم، وایي چې ټول زخمونه پرې د زړه اوده شي، چې ټول زخمونه پرې د زړه اوده شي داسې نشه نشه خندل غواړم او وایي فاروق مخامخ کښېنه راته، وایي فاروق مخامخ کښېنه راته او لیکل په حسن واہ جی واہ، ډېر زبردست، ډېر ښه، ډېر خوندور کلام تاسو. فاروق اعظم صاحب دا ته ووایي چې ستاسو په کامیابۍ کې د چا لاس دی؟ ضروري خبره ده د مور او پلار د دعاګانو نه بعد څه داسې خلک وي چې هغوی انسان دي دا سپورټ کوي او هغه خلک چې کوم دی هغه انسانان بیا د ژوند په هېڅ سټیج کې هم نشي هېرولی. ستاسو په ژوند کې دغه څوک درته راغلي وو؟ شیراز خان د ټول نه لومړی خو د الله تعالی شکر گزار یو چې موږ روغصیت را کړی دی، بیا د هلو ځلو یو موقع را کړې ده. بېشک بیا په دویم نمبر که زه ووایم لکه د مور او پلار لکه بیا د راتګ بیا د تربیت یو سلسله شروع شي، نو د ماشوم په کردار کې یا د هغه په ژوند جوړولو کې د مور پلار ډېر لوی کردار وي. د هغې تربیت او د هغې چې کوم مثلا د هغه روزنه هغه بنده ډېر مخ پر وړاندې بوځي. د هغې د ماشوموالي خبرې ظاهره خبره ده په زړه او په دماغ په لیک وي یا په دماغو باندې نقش وي. هغې نه پس که زه راځم نو بیا لکه ملګري شو یا خپل کورنۍ چې کوم مشران دي که هغې کې توند راځي، ماماګان راځي، نو د هغې مثلا د هغه مرسته هم چې کوم دی نو او ډاډګیرنه چې لکه داسې حالات بنده باندې راشي او بیا د هغې حوصله بنده کې یو نوی ژوند پیدا کړي. نو په دغه خلکو کې که زه ذکر وکړم نو زما لکه مثلا چې کوم ترونه دي یا زما ماماګان دي نو هغې لکه زما په هر میدان کې سپورټ کړی دی. بیا که زه د ادب په میدان کې ووایم نو زما چې کوم استاد دی ډاکټر پرویز منجور صاحب الله دې ورته جنتونه نصیب کړي، نو هغې نه ما لکه ډېره زده کړې کړې ده، حوصلې را کړې دي. بیا ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب د هغې هم لکه په هره کړمه کې په هر حالاتو کې زما چې کومه ډېره ډاډګیرنه کړې ده. دې سره سره که زه د میډیا په لور راځم نو د ریډیو پاکستان یو پخوانی کنټرولر چې اوس وفات شوی دی اسلام الوس صاحب، نو زما د میډیا ته راتګ یا د ریډیو ته راتګ هم د هغې په سبب یا بیا چې زه په ریډیو پاکستان پېښور اسلام آباد ته راغلم دلته مختار خلیل صاحب چې نن سبا په ریډیو کې کار کوي د هغې او دا کس صاحب رحمت صاحب محمود صاحب شفق صاحب
او نورو ملګرو دوی هغه ډاډګیرنه لکه مخکې تګ حوصلې دا ټول لکه زما د ژوند هغه چې کومه دایره ده دا ټول لکه زما مخکې تګ کې دې ډېر تاسو ډېر زیات مایوسه ښکارئ او که موږ وګورو نو ډېر زیات خفګان کې هم یې د دې څه وجوهات دي داسې دومره مایوسه ولې یې مایوسي خو زه نشم ویلی خو اصل کې انسان خواهشات په زندګۍ کې پاتې شوي دي که څه داسې د انسان یو مثلا یو فطرتي یو انداز ومي هغه هم زه وایم چې زما په شخصیت باندې چې کېدای شي حاوي دی بله بنده لکه په ژوند کې مثلا سکول غواړي یا د احساس محرومۍ شکاري نو هغه نشته زه د خپل ژوند نه لکه مایوسه نه یم الله تعالی چې مقام ته رسوم یا مال چې سره کړي دي که ما سره مثلا خالي لاس یم که هېڅ هم راسره نشته نو زه د الله تعالی شکر ګزار یم د مایوسۍ ښکار نه یم ځکه چې مایوسي ګناه ده خو بس زما لکه مثلا دغه سنجیده اوسېدل او بیا لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې کوم شاعرانې یا ادب سره تعلق وي نو هغې کې مثلا یو احساس داسې وي چې لکه ډېر زیات حساس وي او سنسټیو وي هر څیز چې کوم دی نو دی په زړه باندې اخلي نو ما کې هم دا حساسیت ډېر زیات دی او چې لکه څه زه ووینم که زما په ملګرو کې یا زما په خاندان کې یا چېرته په عام معاشره کې زه ووینم چې داسې کارونه کېږي چې هغه لکه زما طبیعت ته نه پرېږي یا داسې څه مثلا د قواعدو او ضوابطو خلاف وي نو په هغې ما ته خفګان راځي او هغه خفګان زما په شخصیت باندې ذهنونه حاوي کېږي او دغه فطرتي انداز ته جوړېږي نو نور څه یې نشته خو دغه مثلا هغه حساسیت زه ووایم چې زه لکه څه وینم نو بیا زه هغه محسوسوم او لکه د هغې مثلا یو درد ما ته رارسي که هغه مثلا د ملګرو داسې کړنې یا خپل ولسي نو هغه درد بیا زما لکه هغې نه مثلا ظاهرېږي نور لکه ما ته د محرومۍ احساس نشته الله شکر بالکل جي نه لکه اکثر موږ ګورو که ستاسو داسې مطلب ده که خاموش ټایپ او داسې نو ما زه کوشن ځکه وکړو نو ما که خواهشات په زړه باندې لرئ انجم صاحب یو بل شی غزل ته ستاسو چې کوم غزلې دي الخوار او مسار هغه نوم چې کوم دی نو شخصیت باندې یو اثر لري نو که شاعران تاسو وګورئ نو کېدای شي په خپل ژوند کې ډېر خوشحاله خو په ظاهري توګه د یا د هغې نوم نه یا د هغې د کلام رس ظاهرېږي ډېره د دوی په زړه باندې ډېر رسوي خو زه وایم چې لکه دکه چې کوم شاعر سره چې کوم احساس وي هغه د ولس احساس وي د معاشرې احساس هغه چې په معاشره کې څه ویني په ټولنه کې څه ویني هغه محسوسوي بیا هغه درد هغه چې کوم کیفیت وي هغه بیا چې په خپلو کې الفاظو کې باندې کوي نو هغه د هغه تصویر نه وي هغه د معاشرې یو تصویر وي نو دا او بل شاعري چې کوم دا د هغه ورته زه مثلا یو اساسا نشم ویلی بلکې دا یو ولسي اساسي د شاعر خپل لیکوالو ته چې کوم وړاندې کوي په خپلو الفاظو یو غزل درسره شریکوم وایي پټه پړون ساره ملاره چېرته راشه کنه پټه پړون ساره ملاره چېرته راشه کنه او زما د ستړي ژوند کناره چېرته راشه کنه او تیر شوی وخت پسته راوله خزانو شړه تیر شوی وخت پسته راوله خزانو شړه او په سوي زړه زما بهاره چېرته راشه کنه او په تا چې بد لګم نو واوره د خیالونو راڼه په تا چې بد لګم نو واوره د خیالونو راڼه او ځان به لمبه کړم ستا دپاره چېرته راشه او ځان ګڼې هوره ما چې ګورې سربدر لیونۍ ځان ګڼې هوره ما چې ګورې سربدر لیونۍ او دا فیصله به کوو یاره چېرته راشه او وایي د وخت څپېړو خو زما قرار د وخت څپېړو خو زما قرار مې او زړه مې چاودلی دی واہ جی واہ ډېر زبردست تاسو خبرې وکړه د قام د غمونو نو سردار صاحب وایي سردار یوسف زی صاحب زموږ یو ډېر ښه کلیګ دی چې د جانان سرې شونډې ستا راته په سر پاتې دي د جانان سرې شونډې ستا راته په سر پاتې دي لا د خپل قام غمونه جاړم وزګار نه یم
نو ظاهري خبره ده چې شاعر چې کوم دی هغه سره غمونه وي او بل دا هم کتل کنه جی شاعر سره چې کوم دی هغه په وړي شوز باندې کې وړي مسلې باندې هغه ډیر زیات خپکیږي او هغه غم چې کوم دی هغه بیا هغه ته ډیر زیات لکه اثر ورکوي نو اصل کې فراز دی استاد خبره ذکر کوم چې کوم مثلا شاعر دی دا ډیر اساس وي هغه چې سوینه هغه عام خلک نه دي مثلا ګل احساسات دی بالکل یا سلیدل او بیا هغه احساسات له داسې جبه ورکول هغې نه یو تصویر جوړول چې لکه د لوستونکي مخې ته راشي نو دا لکه مثلا د یو حساس کس کار دی چې هغه دک ګل سوی دک حالات سوی هغه ګوري بیا هغې له جبه ورکوي یو تصویر ته جوړوي نو یقینا چې دا سوچونه فکرونه چې کوم تاسو وایئ چېرې لکه بنده خفه ښکاري غمګین ښکاري نو دک اثر په اخره کې ډېر شاعرانو بالکل جی په اخره کې بس پیغام ورکول غواړي اوریدونکو ته سپیشل ځوان کول ته فراز خان خبرې خو ډېرې دي روایتي خبرې خو زما خیال سره مونږ اورو خو زما لکه پیغام به دی چې تاسو سره کوم علم دی یا تاسو چې کوم زده کړه کړي نو هغه صرف تر زده کړې پورې مه ساتئ هغې باندې عمل هم وکړئ بېشک چې ځکه چې د عمل نه بغیر څه نه کېږي نو چې څومره علم دی که هغه دیني دی که هغه دنیایي دی نو یا څومره تاسو زده کړې کړي نو دک سیس خپل عملي ژوند ته راولئ چې کوم ځوان چې لږ سیس دي چې عملي شکل موږ ورکړو نو هغه د کامیابۍ یو سبب ګرځي بالکل جی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی ډیر زیاته مننه فاروق انجم سے ورانو او هغو اوریدونکو دا زموږ نن پروګرام چې په کوم کې موږ سره ملمو زموږ درخه ګلیګ کوم شاعر هم دی صحافي هم دی ګران فاروق انجم سے اوس به تاسو نه غواړم اجازه په لوی الله مسپارم د لوی الله پامان تاسو به اوس اورئ د دری زبان پروګرام اواز دوست